اوس په دې سات مې واورېده چې مینو او مشال د تره زامنو د غیرت په نوم باندې قتل کړو او لاړو د دنیا نه. نو دا زړه مې سخت خوشحاله شو چې یو دوه بې غیرته لاړو د دنیا نه او په دنیا باندې بوج او د پښتنو نوم یې بدنامو. نو ټیک ټاک ته راغلم او مینو مې سرچ کړه چې مینو مې وکتل نو هغه لایو ناسته وه او 2-3 زره نور بې غیرته پښتانه ورته ناست چرته د غیرت په نوم او چرته دا دلګان دا بې غیرته او دا بېننګه او بېناموسه پښتانه 3 زره او 4 زره پښتانه ورته نور دلګان ناستو. نو چرته دا دلګان او چرته د مشال د تره زامنو کې دومره غیرت یا د مینو په پلار کې او د مینو په وروڼو کې دومره غیرت دا فحاش او دا کنجرې دا باتینګڼو والے سوشل میډیا ته راوښکلي او په سوشل میډیا باندې ښځه او خاوند د دوی په هغه پلار او په هغه مور کې غیرت نشته، په دوی کې غیرت نشته، په تره زامنو کې غیرت نشته او په دغه پښتنو کې غیرت نشته چې 3 او 4 زره پښتانه ورته په لایو کې ناستي. نو دا د لوط علیه السلام د قوم د میتیازو هغه پیدا وایرس پښتون دی نن سبا پوه شوې. د بیدلیګر مولا خبره چې آینده نسل جنکۍ به ډمې وي او رنډۍ به وي او لکان به ډمان وي او کونیان به وي. او د امریکې رحمت الله علیه خبره چې پاکستاني قوم د ډالر دپاره خپل عزت هم خرڅوي. نو دې پښتنو کې دومره غیرت نشي چې دا کنجران به لرې کړي پوه شوې. او هسې هم دا زړه خوشحاله شو دا د لګان لایو ناستي اوس